بسم الله الرحمن الرحیم. باب کتابت العلم. دا باب د علم کتابت باره کې، کتابت یعنی لیکلو په باره کې. نو د علم محفوظ کول او د علم یادولو مختلف ذریعې دي کنه، لارې دي. دا غي ذریعہ یو دام د چته زبانی یاد کی، یو طریقې دام د چته ځان سره ولیکي. لیکلو فائدہ ډیره ده په دې چې کتان سبا ایر شي نو تا کته لیکل شي وګوره بیا به دریات شي. نو علم حدیث یاد شي کوم مسله دا لیکل شي کنه شي. نو پهلا علما شروع کې بده دینه منع کوله اول زمانہ کې چې نه علمی خبره یا احادیث دا بل کې نه ولی بنل کې ځکه چې هغه وخت کې قران هم نو لیکل شوی کنه. نو قران مخکې ما تاسو ته ویل چې قران اول خلکو په دیوالونو باندې په ګټو باندې په بوټو باندې لرګو باندې په دې اډوکو مډوکو دي شنو باندې بلیکلو په پاڼو باندې بلیکل شوی مخکې کتابي شکل کې نو. چې هغه وخت کې د حدیث لیکل منو وجه دا و چې چا حدیث لیکلې نو دا به پته نه لګیدل چې دا پته نه قران آیت لیکل شوی که حدیث لیکل شوی دی. نو ځکه منو به چې کله قران کتابي شکل کې یو ځای ته جمع شو نو دا غي نرسته کې به چې احادیث لیکل نو بیا مثلا نو به جایز او وجه جایز د دې دا و چې وست قران سره د دې شبرات دل دا ختم شوله. ځکه اوس هر سړی قران پیژني کتابي شکل کې شته قسم مسله راشي کتاب کې وګوره کنه دا قران آیت دی کنه دی نو هغه چکر ختم شو هغه یې ختم شوله. نو قران هر سړی اوس پیژني نو لہذا حدیث لیکل یا علمی کوم مسله لیکل کوم خبره لیکل دا بالکل جایز ده. هغه مسله یې ختم شوله. نو صحابه هم لیکل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي عبد الله بن عمر رضی الله عنه هغه به احادیث لیکل چاوته ویل چې نبی رسول الله هر خبره ملیکه. دا کا اصل سوال لکنه بعض خلک اعتراض کوي چې حدیث محفوظ نه دي، حدیث خلکو نه دي لیکلي، دا روسته خلکو ایرانیانو لیکلي دي او وغیرہ وغیرہ اعتراضات کوي. دا خبره غلطه ده. احادیث خپل د نبی رسول الله په دور کې صحابه لیکلو، لکه مثلا دا روان دي حدیث د کې به تاسو وګورئ. نو صحابي به هر حدیث لیکلو چې نبی رسول الله به غوسه او خوشاله به او کار رنګ به د نبی رسول الله د خلین راوتل خبره به صحابي لیکله عبد الله بن عمر رضی الله عنه. په دې کې ورته چا ویل چې رته نبی رسول الله هر خبره ولې لیکي، حالانکه نبی رسول الله کله عام حالت کې نو بیا خو ټیک د موډي برابرۍ کله غوسه کې او غوسه کې سړی صحیح خبره د خلین نه وباسي نو څه پته لګي چې هغه خبره د لیکلو نه یو تی ولې کې دا ولې نبی رسول الله هغه صحابي راله شکایت ته ولګو چې یا رسول الله ما خو هر خبره لیکل لیکن صحابه ما ته چې ملي ځکه ته غوسه کېږم ته بل څه حالت کې وي مصروف وي کې دې شي ستاسو خلینو د بل لنګ خبره راوځي. نبی رسول الله ویل نه د څه نشي کېدل. دا جبه ورته ونی ولا ورته ویل چې ګوره دا جبه د څه د چې دینه حق نه علاوه بل هیڅ هم ناراضي نو لہذا تلیک هر خبره لیکه. دوی بغه صحابي لیکل صحیفه صادقه په نوم باندې هغه سم مستقل د احادیث کتابو. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه مستقل کتابو. حضرت علی رضی الله عنه احادیث لیکل شوی لکه مخکې حدیث را روان دي. نو معلومه ده چې احادیث جمع کول لیکل دا جایز دي. لکه شاته موږ د عمر بن عبد العزيز رحم الله واقع ویل کنه چې هغه خو باقاعده خط لیکلو کسانو ته چې احادیث جمع کړي کنه ما ته یره د چې دا به ختم شي. نو کتابت العلم جایز ده او د دې فائدہ دا ده چې لکه علم کتابت دا یو ښکار کول دي. ښکار مطلب دا چې یو زناور ده کنه تخکار کینو هغه شیطان تخت را تخت تی نشي نیولای چې کله د قید کو نو بیا غستا پابند شو به چې تور سار سکه کوي شي. دغه شانت علم د چې کې د شنن ته یادي سبا در نه ير شي بل ورته ته بیا چې به ير شي نو چې تا ولي کو نو بس هغه تازان څه د قید کو چې سبا بل ورځ کمیش بعد کال بعد بیا راخل نو تا ته علمي مسله پیدا کېدل شي. د دې دا فائدہ ده بار لیکل پکار دي. مخي حديث دی وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن ابي جحيفه رضي الله رحمه الله. حضرت صحابي دی بلکې کان من صغار صحابه لاندې لیکل. حضرت ابو جحیفه رضی الله تعالی عنہ صحابي دی یو رکوټه صحابي دی د څه چل کړو قل قال دا فرمایي چې قلت لعلي چې ورځ ما د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ نه تاسو کو او تاسو مته دا کو چې هل عندكم کتاب چې اے علي تاسو بالکم کتاب دی یعنی تاسو ځان لکم کتاب شته دی. اصل کې مسله دا واغ زمانه کې کنه چې بعض خلکو دا خبره مشوره کړې وي چې حضرت علي رضی الله تعالی عنہ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان له احادیث او د څه بیل خبره ورکړي چې غیبل چاله نه دی ورکړي او د قران په مقابله کې بیل علم ورکړي دي. لکه نن شیعاګان وسم شیعاګان دا خبره کوي کنه
شیعه وایي چې حضرت علي خپل علم او دا قران اصل نه دی، اصل قران امامانو سره دی، وغه غره کې پټ دی او بیا برازي وصل کتاب براوړي سلويخ پاره وغیرہ وغیرہ. دا خبره به هغه زمانه کې خلکو کولې او هغه زمانه کې به ذکر کولې چې حضرت علي رضی الله تعالی عنہ کله بیان کولو کله به تقریر کولو نو د سره خبره به عجيبه غوندې کولې چې هغه به نور چانه کولې د به کولې. نو په دې وجه باندې خلک حیران شو چې کېدې شهر دا دومره خبرې کوي او د عجيبه عجيبه خبرې کوي دا مخ کله نه دی ورېدل کېدې چې د الله نبی څخه خاص علم ورکړي بل کتاب ورکړي او د هغه کتاب نه موږ ته خبرې بیانې. نو دا شکو او ډیرو خلکو دا خبره مشورې کړې. نو دا صحابي فرمایي چې زمام پړ کې دا خبره و نظم عالم حضرت علي ته ویلې هل عندكم کتاب چې تاسو د بل کوم کتاب شته نبی رسول الله تعالی درکړي خالص؟ قال هغه ویل چې لا نه تاسو ما بل یو کتاب هم نشته الا کتاب الله، ما صرف د الله کتاب دی، د الله کتاب یې قرآن. ګوره دا خو مسله ده کنه، قرآن خو سمندر دی او سمندر کې چې یو سړی څومره غپې وي او د ماهر هغه ته مختلف شیونه روباسي قیمتي شیونه تر روباسي. اوس یو سړی ماهر نه هغه په کې غپه وي نو هغه به ځان خراب کی او چې کوم ماهر هغه ته څومره फायदा لي. دغه شانتي قرآن هو علم دی سمندر دی دې کې چې څومره لاندې ورځي دومره फायदा به تملاوي. حضرت علي رضی الله عنه فرمای چې دا زه څومره خبرې کوم دا ټول ځان نه کوم، زه قرآن نه وایم لیکن قرآن ته تاسو هغه ځان ته نه رسیدلې څنګه چې زه رسیدلې مکنه ځکه عجیب خبرې تاسو ته کاری. نو مطلب دا دی چې حضرت علي رضی الله عنه قرآن نه علاوه بل څه شی نه ویل. نو شیعاګان او عقیده او نظریه هغه 100% غلطه ده. نو سوي ته ویل چې الا کتاب الله، سوای دا چې ما سره الله کتاب دی بل اسم نه، او فهم اعطيه یا هغه پوهه ده چې الله کوم انسان لور کی اعطيه هغه ورکړی شوی. مطلب دا چې مال الله لکه وندې پوهه ډېر راکړي زه په قرآن خپويږم نو ځکه نوې خبرې راوباسم او تاسو ساغه دومره نشته نو ځکه تاسو تاغه خبرې عجيبه کاری. اعطيه رجل مسلم مطلب هغه پوهه چې کوم الله تعالی کوم مسلمان سړی لور کی او هغه ته ملاوي شي الله مال هغه راکړي. او دریم خبره دا وکړه او ما فی الصحیفه او ما فی هذه الصحیفه بلکې هغه ثابت دي پوسوکو چې تاسو په دې صحیفه کې په دې پاڼه کې څه لیکل شوی دي. علي رضی الله تعالی عنہ چې کوم توره وکنه ذوالفقار به ویل هغه توره چې کوم هغه دسته پیژنې هغه شروع کې چې کوم ځای نسی کله چاړه هغه شروع اول دغه شانت هغه دسته واغې کې یو سورې شانت کې ولکه هغه توره چې پکې النباس یا مطلب دا چې غلاس نیولو ځای چې کوم هغه ځای کې د یو سورې شانت کې هغه کې به ځان سه یو پاڼه کې خودله صحیح ده یو صفه به کې خودله نو په هغه صفه د وکتل د ویل شي او ما فی هذه الصحیفه په دې صفه کې څه شی دي دې کې تاسو څه لیکل دي کې دې شې دې کې سنوي خبري قال هغه ویل قلت او ما اچھا نه بلکې دا حضرت علي رضی الله عنه قول ده او ما فی هذه الصحیفه علي رضی الله عنه فرمایي چې ما سره قرآن دی او پوهه ده او څه چې په دې صحیفه کې دی پاڼه کې لیکل شوی. قال قلت وما في هذه الصحيفه دا وي ما ورته ویل چې په دې پاڼه کې څه لیکل دي. قال هغه ته ویل چې درې شي دي العقل یو د عقل وي دیت پیژنې دیت مطلب دا چې یو سړی راوله کې کم کسه بے ګناه قتل کو نو بے ګناه چې قتل کینو دا هغه په بدل کې بدا قتل کیږي کنه دې ته قصاص وي او کشه دا خاندان ولا وي چې رمې قتل کوي بس موږ له بدله راکې پیسې دغه پیسو ته دیت وای نو دغه دیت ته عقل وای. صحیح ده. نو علي رضی الله عنه فرمایي چې دې صحیفه کې ما څه چې لیکل شوی دی العقل د دیت مسائل لیکل شوی یو او بل دا وفکاک الاسیر وای قیدین ته قیدین خلاصول او بندول د دې مسائل دا په دې کې لیکل شوی دی. او درېمه دا چې ولا یقتل مسلم بکافرن چې یو مسلمان بم د کافر په مقابله کې نه قتل کیږي لکه څنګه تماوسوي لکه چې یو سړی بل سړی قتل کړي نو قصاصا به قتلې کې نه قتلېږي. کچې ته یو مسلمان سړی کافر وجلو نو هغه کافر په بدل کې دا مسلمان به ته قصاصا قتل کول شي کنه مړ کوي شي کنه. نو تمام ائمه امام ابو حنیفه نه علاوه امام شافعی امام مالک امام احمد او اکثر محدثین هغه دا فرمایي چې دی آیت نه دی حدیث ټوکړه نه معلومیږي چې لا یقتل مسلم بکافرن یو مسلمان هم د کافر په بدل کې نه قتل کیږي چې مسلمان کافر وجلو نو بدله کې مسلمان باندې قتلېږي کار رنګ کافری. او امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې کافران اصل کې په څلور قسم دي یو حربي کافری یو ذمي کافری یو مستأمنی یو معاهدی. بهرحال د ټولو په باره کې دا حکم دی چې دا به مسلمان په بدله کې نه قتل. ها ذمي کافر چې دی ذمي څه ته وایي
چې هغه د مسلمانانو په ملک کې ټیکس په ذریعہ اوسېږي هغه کافر په بدل کې که مسلمان قتل شي مسلمان راول کې د دای قتل کوو په بدله کې به دا قتل کول جایز دي دلیل څه دی دلیل د صحابه عمل له حضرت علی رضی الله عنه او دا غن رسته بعد صحابه د سیو چې هغه مسلمان په بدله کې وجلو کوم مسلمان چې ذمي قتل کړو دا غي په بدل کې مسلمان به ته قتل کړو نو برل دغه نور تفصيلات دی هغه ان شاء الله به سبا